ویوم فاورز باندې نبعثو چرافاسو منگی من کل امت در امتنا شهیدن گوا ثم لا یؤذنو بیا به اجازت و نکلشی للذین خلقتا کفرو چی کفر کڑو ولا هم یستعتبون او نبد آغونا رضا طلب کلشی د نفسونو خپلو دفاره و اذا رأى الذین کلا چې ویني ها خلق ظلمو چې ظلم کړو العذاب عذاب فلا يخفف عنهم ننشي سپکولی د عذاب د هغونا ولا هم ينظرون او نه هغو لره مهلت ورکولی شي په مخکینی آیاتونو کې د کافرانو باندې اتمام حجت وشو چې دا کافران نعمت د الله تعالی پیژني بیا هغو د الله د نعمت نه انکار کوي او اکثر د کافر خلقونه کافر دي نو دا فدیو باندې د الله له طرف نه اتمام حجتو اوس فدی ځایونو کې د کافر د فاره عذاب اخروی ذکر کوي او هغه عذاب اخروی تخویف اخروی داره چې الله موږ به د هر امت نه گواه را پاسو هغه گواه انبیا دي چې دا هر امت باندې چې د هغه انبیا براشي نو دا انبیا چې را پاسی نو بیا با کافران لا په عذر پیش کولو کې اجازت ورنکړی شي چې هغه خپل عذر پیش کړي د کافر د فردان نشته چې هغه په ورځ د قیامت باندې خپل عذر پیش کړي عتب غضب توي عتب ربهم اي غضب د رب دي يستعتبون لهذا مراد د دینا ازاله زایل کول د غضب د رب نو د دې معنی بداشي چې ولا هم نبد هغون یستعتبون دا طلب کړی شي چې دیو ازاله د غضب د رب وکړي دا نشي طلب کولی چې تاسو اوس د الله تعالی او د رب غضب زایل کړي دا معنی نو دا د دیو دپاره اوس د دیو دپاره اخروي عذاب دی وإذ أرى الذين كلچ وینها خلق ظلموا چې ظلم یې کړو العذاب عذاب فلا يخفف عنهم نبش سپکولی د عذاب داغونه ولا هم ينظرون او نبه لا ينظرون مهلت ورکولی شي وإذ أرى الذين كلچ وینها کسان اشرکو چې شرک کړه هغو ویني هغه کسان چې شرک کړه ویني شرکاءهم شریکان خپل کافرانو چې شرک کړل هغه شرکا خپل ویني چې دا موږ د الله سره شریکان کړي قالوا وبوهغو ربنا اے رب زمنګه هؤلاء دا شرکاؤنا شریکان زمنګ دي الذين هغه شرکان كنا چې موږ نه دوه موږ طلب کول من دونک ما سواستانه فالقونو دا شریکان باور وارتی الیهم اغوتا القول وینا انکم بشکت اجی لکاذبون خامخا دروغ وینکی شرکاهم مراد د شریکان هر هغه دی چې دی مشرکانو شریک نیولی ده
الله تعالی سره په دنیا کې ورسره شریکان کړي چې هغه بوت دی که شیطان دی که انسان دی که فرشته ده قالوا ويغو ربنا اے رب زمنگا اولا دا شرکاؤنا شریکان زمنگ دی کافران بوئی چه اے رب دا زمن خدایان دی دا بدیو ولی ہوئی دا بدیو دا دید پارا ہوئی چه دیو با تمالری پا توزیع دا عذاب که چه دا عذاب دا خلق بداوی چه زمنگا و زمن بری خدایانو باندی دا عذاب نیمایش تقسیم شي نو چې کله د عذاب په موږ باندې نیمایي شي تقسیم شي نو دا خلق دا وایي کافران چې موږ ته به عذاب کم میلاو شي دا مطلب په القوا نو ورته دا خدایان دیو ته القوا لوینا انکم بشک تاسو لکاذبون خامخا دروغ ویونکي د دې خلکو دا شرکا به دیو ته خبره ورته دا خدایان چې بشکه تاسو دروغ وایي تاسو زموږ عبادت نه کړی والقوا وعبرت الى خلق الى الله دا خدای خلق دا کافران الى الله الله تعالی یوم یجن باور باندې السلام صلح وزل عنهم ما كانوا يبترون او رکب شلاغونا هغه څه چې هغه یبترون چې تراشلغو الذين خلق كبروا جو كبر کړه وصدوا من کړه واغو عن سبيل الله د لار د الله نه زدناهم الله وجبن بزيات واغو در عذاب عذاب فوق العذاب پاسر عذاب نه بما كانوا يفسدون په سبب د هغه باندې چې واغو يفسدون فساد کواغو د کافرانو د پاره تخویف اخروی او زیادت د عذاب دی اوس د دې کافرانو دپاره الله وایي چې موږ به زیاتي کړو هغو لره عذاب پاسه د عذاب نه دا زیادت د عذاب به څنګه وي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی ذکر کوي چې په دې جهنم کې به په کافرانو باندې لړمان مسلط وي او دا به داسې غټ لړمانې چې د هغو داړې به په شان د اوږدو اوږدو کجوري او په دې کافرانو باندې به په جهنم کې ماران مسلطي دا ماران به دومره غټي لکه اعناق الابل لکه د اوښ د مرۍ داسې غټ غټ ماران وي او په دې جهنم کې به کافرانو باندې یو مار مسلطي ماران چې هغه ته اپاعي وي گویا چې دا یو قسم اوښ دی بختي اوښ ورته وایي د هغې په شان ته به دا غټ دا ماران به دا او لړمان به جهنمیان چیچي نو دغه د دیو دپاره زیادت د عذاب دی ځکه چې یو خو عذاب د دیو دپاره اور دی او بل زیادت پکې په دې لړمانو مارانو په دیو سره بعض علما ذکر کوي چې دیو به د اور نه وځي ویستلی شي طبقې زمهریریې ته نو د ډېرې سختې یخنۍ نه به دیو جلتې کوي چې موږ جهنم ته تللي وي نو دغه د دیو دپاره بل زیادت عذاب دی بعض علما ذکر کوي زدنا چې موږ به زیاتي کړو هم د دې مشرانو د کافرانو دپاره عذاب پاسه د عذاب د هغه لاندې خلکو کافرانو کې دوه یو هغو چې د هغو اتباع کولی شوه نو الله وایي چې د هغو دپاره به موږ عذاب زیات کړو
پاسه د عذاب نه چې دا عذاب د پاسه په عذاب د هغه خلکو چې هغه کم متبوعین دي هغو له ورکولی شي و یوم په هغه باندې نبعثو چې موږ به راپاڅو فی کل امت په هر امت کې شهیدا شهید علیهم په هغو باندې من انفسهم د نفسونو د دیو نه وجئنا ومن براتلوکو بکبتا باندې شهید گواه علی هؤلاء پدې خلقو باندې ونزلنا عليك الكتاب من نازل کړل پتا من کتاب ته بیان لكل شيء وضاحت د پاره د هر شي وهدن او هدایت او رحمت او رحمت وبشرى للمسلمين او زیر للمسلمين د پاره د مسلمانانو من بر پاوز را پابسو په هر امت کې گواه علیهم پدیو باندې او دا گواه منګ ویل چې دا به انبیای بعض خلک وایي چې دا به صالحین خلک وي د انبیاو سره هغه به گواهی کوي بعض صحابه کرام به ویل اذا رأيت احدا على معصیة کچرت تا یو تن په ګناه باندې ولو نو منکت هغه لره که هغه که اطاعت وکړه هغه ستا نو ډېره ښه ده والا او که نه نو ته به ګواهي په هغه باندې په ورځ د قیامت د شهیدن ګواه نه مراد بعض علما ذکر کوي چې اجزا د انسان دي د انسان لس اعضاء داسې دي چې هغه به د ورځې په قیامت باندې خبرې کوي ګواهي به کوي دوه لاسونه دي دوه سترګې دي دوه خپې دي دوه غوږونه دي پوستکی د انسان او جبه دا لس اعضاء به په انسان باندې ګواهي کوي دا مطلب دا چې دا لس اعضاء به په انسان باندې ګواهي کوي من انفسهم او دا گواه به د نفسون د دیو نه وي یعنی د دیو د جسم نه وي یا من انفسهم دا مطلب چې دا به د نفسون د دیو چې دا سړی دا گواه به هم د دغو نه او په سورة النساء کې دا مسله ذکر شوې ده فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا ان الله بشک الله تعالی یامر امر کوي بالعدل په عدل سره او احسان او په احسان سره و ایتاء ذی القربى او په ورکولو د خاوند قرابت ته وینهى منکه عن الفحشاء بحیاء والمنکر او د بدینا والبغي او د ظلمنا الله منکه یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته لعلکم شاید تاسو تذکرون تاسو نصیحت قبول کوي و اوفوا پوره کوي تاسو بعهد الله وعدد الله تعالی اذا بوکه عهدتم چې تاسو معاهده کړې وه ولا تنقضوا الايمان تاسو مه ماتوئ الايمان قسمونه بعد توکیدها وروسته د مضبوطیا د دې قسمونه وقد جعلتم او پتا کې سره ګرځولی او تاسو الله لره په خپل ځانونو باندې کفیلا و اوفوا پوره کوئ بعهد الله وعدد الله وعدد الله د عهد کم دی دا بیعت دی په اسلام باندې چې دیو خلکو بیعت العقبه کې چې رسول علیه السلام به مکې مکرمې ته په مکه مکرمه کې ډیرکۍ ته راغی او د مدینې نه به خلک راله هغو سره به بیعت په اسلام هغو به ورسره د رسول علیه السلام سره بیعت په اسلام وکړو نو الله تعالی وایي چې دغه بیعت پوره کړي یا د بیعت د الله نه عهد الله نه داره
چې دا خلق جمع شوی په زمانه جاهلیت کې په کور د عبدالله بن جدعان کې او دوی یوه معاهده کړې وه چې په مکه مکرمه کې چې کوم مظلوم و موږ به د هغه امداد کوو د ظالم به موږ مخالفت کوو د مظلوم حق به د ظالم نه اخلو نو الله وایي چې دغه بیعت قبول کوي ولا تکونو تاسو مه کېږئ کالتي په شان د هغې زنانه نقصت غزلها چې وران کړی و هغې مات کړی و هغې غزلها ریشه خپله من بعد قوت وروسته د قوت نه انکاسا ټوکړې ټوکړې دا مسله مخکې تېر شوی د په عربو کې یوه زنانه وه هغه زنانه دماغي لحاظ سره کمزورې وه ریتا بنت عمر بن کعب بن سعد د هغې نوم ریتا دې زنانه به داسې کار کاو چې د ټوله ورځ به یې ریشه وکړه چې مازدیګر به شو بیا به یې بېرته راواخیستو هغه به یې بېرته ورانوله نو الله په دې آیاتونو کې دا وایي چې تاسو د هغې زنانه په شانته مه کېږئ او مطلب دا دی چې مه کېږئ چې تاسو ایمان راوړ ایمان او په اسلام کې داخل شو وروسته چېرته د کافرانو طاقت او څه ظاهري طاقت او غلبه دی والله او ته بېرته د اسلام نه ګرځې لہذا دا کار مه کوئ دا مطلب او آیات د عربو په بعضو قبیلو کې نازل شوی دی چې دیو به د بلې قبیلې سره قسم حلف وخوړ چې موږ به ستاسو ملګري بیا به بله قبیله راله چې هغه به کثیر افراد به ډېرو قوي به وه نو دغه قسم به د اولې قبیلې سره ملګرتیا خوړلی و هغې به د هغې سره هغه قسم مات او د اولې فرقې سره قسم مات کو پر دویمه کې به داخل شو او هغه اولې سره چې کوم معاهدې کوم کړې وې کوم قسمونه به یې خوړلي وو د ملګرتیا هغه به یې د هغو سره مات نو الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړه چې داسې مه کېږئ ما ته مقصود دا آیات نه وې چې نهې دا د عود نه کوپر ته په سبب د کثرت د کوپارو د کثرت د مالونو چې د کافر مال زیات و افراد زیات و نو ته به کوپر ته نه راګرځې تاسو مه کېږئ په دې حال کې تتخذونه چې تاسو نیسئ ایمانکم قسمونه خپل دخلا بینکم ذریعه د فساد د خیانت په مابین ستاسو کې قسم دې خوړلی دا ذریعه د خیانت ګرځي هغو د خپل ځان سره ملګرتیا کې د قبیلې نه پرېښودې تا قسم وخوړ د هغو سره ملګرتیا کې داخل شي نو اوس تاسو تاسو مه کېږئ یعنې په دې حال کې تاسو مه کېږئ چې قسمونه خپل ذریعه په مابین د فساد ګرځئ دا کار مه کوئ چې دا قسمونه د ذریعه لپاره د فساد د خیانت ګرځولي دا کار مه کوئ ان تکونو په دې طریقه چې یو خیانت دار په دې طریقه چې وي یو امت او دا امت اربع قوي دی د بل امت نه یو جماعت د بل نه قوي دی نو کوم جماعت چې د بل نه قوي دی د هغه یو سره ته داخل شوی په هغه کې ته ورسې او د هغو سره ته هغه معاهدې ماتې هغه حلف او قسمونه دې ورسره خوړل دي ملګری هغه ورسره ماتې بل قوت قوي جماعت لدې دا کار مه کوه انما بشک یبلوکم الله امتحان اخلی ستاسو الله تعالی پر باندې وليبينن لكم او خامخا بیان الله تعالی تاسو ته پر د قیامت هغه څه چې وایي تاسو به کې تختلفون تاسو اختلاف کوو ولو شاء الله کچرته اراده وی د الله تعالی لجعلکم نو خامخا الله به ګرځولي وی تاسو امه واحده امت یو
که د الله خوښه وی نو الله به تاسو سره یو امت ګرځولی دی ټول به یو شانتي وی لیکن دا د الله نه ده خوښه نو لهذا چې د الله دا نه ده خوښه نو تاسو ټول یو امت نه ګرځئ بلکې مختلفه امتونه یې ګرځولي او هغه مختلفه امتونه دا دي چې یاره بعضې به تاسو کې ایمان راوړي مؤمنان دي او بعضې ستاسو نه ایمان نه راوړي ولكن يذل لكن گمراه کوي الله تعالی هغه څوک یشاء چې خوښوي د الله او هدایت کوي الله تعالی من حاجت یشاء چې خوښوي د الله ولا تسألون خامخا تاسو نه به سوال وکړل شي د هغه څه چې وایي تاسو تعملون عمل کړی تاسو د انسان نه په ورځ د قیامت د دې د عمل متعلق تپوس کی ولا تتخذوا تاسو منسئ ایمانکم قسمون خپل دخلا ذریعه د فساد بینکم په ما بین خپل کې قسم ذریعه د فساد منسئ د خیانت ذریعه مه ګرځوه قسم چې تا د یو قوم سره معاهده کړله قسمونه دې خوړل د هغو سره داخل شوی نو بیا دغه معاهده مرګستیا د هغو سره پوره او خپل قسم ذریعه د خیانت مه ګرځوه چېرې هغو د خپله مرګستیا کې ځان څه پرېښودی او ته اوس دا قسم قسم ماتې دا کار نه کوم فتزل قدم نو وبخویږي قدم د حق نه بعد ثبوتها وروسته د ثبوت د قدم نه دا قدم چې مخکې ثابت و دا قدم چې مضبوطي نو د مضبوطیان وروسته به وښویږي دا الله چې تا د هغه کوم قوم سره معاهده کړله هغه معاهده ورته ته ماته کړې نو دا قدم دې مضبوط او د هغې نه وروسته دا به وښویږي ته به را وښویږي نو چې دغه شان به کوم مؤمنانو سره ته داخل شوې د هغه سره د عهد وکړو نو لهذا په دغه باندې مکمل او کافي ودرېږه که داسې ونه کړه نو ستا قدم یعنې ته به بیرته د هغه ثبوت د قدم نه وروسته به ته وښویږې خپه به دې وښویږي نو لهذا چې د اسلام نه وګرځېدې د حق نه ته وګرځېدې نو لهذا دا هغه خپه ښویدل ستا دي چې ته لاړې د حق نه او خپله چې وښوی د لاړې په باطل کې به پرېوځي وتذوقوا السوء او وبسکئ تاسو ضرر بما په هغه باندې صددتم چې منې کړي تاسو د لارې د الله نه او ولکم او ستاسو لپاره عذاب دی عظیم لوی دا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا لږ مخکې ذکر شو چې تتخذون ایمانکم دخلا تاسو نیسئ قسمونه خپل ذریعه دخلا البته نو د دواړو په مابین یا خو دا د هغه مخکیني کلام دپاره تاکید دی بعضو علما ذکر کوي چې اول چې ولا تتخذوا ایمانکم دخلا اول هغه معلل دی په یو شي خاص سره هغه دا دی چې یو جماعت قوي وي د بل جماعت نه نو ته د هغه اول جماعت سره به خپله معاهده نه ماتې او دلته ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم دلته دا حکم عام دی په دې کې معلول په علت سره نه دی علت ولا نظر راوړی بعض علما ذکر کوي چې ما تقدمه کې نهی و د دخول نه په قسم کې په ماتولو د وعدو کې په قلت او په کثرت سره راځي په قلت او کثرت سره مه ګورئ او نه د دخول نه په حلب کې چې کوم قسم دی خوړلی هغه قسم پوره کا په هغه کې بېرته مه داخلېږه چې ماتئ او دلته نهی د دخل نه د داخلېدلو نه په قسمونو هغه کې چې په هغې سره قطع د حقوقو راځي لہذا
دلته نهی راله د هغه د داخلېدل نه په قسمونو هغه کې چې په دې سره اراده کوي قطع د حقوق چې حقوق په هغه سره قطع کیږي نو داسې قسمونو ته په داسې نهی په داسې قسم کې مه داخلېږه قسم داسې مه ورانوه چې په هغې سره پردي حقوق قطع کیږي ولا تشتروا تاسو ما اخلئ بعهد الله په وعده د الله سره ثمنا قلیلا عوض لک انما بشک عند الله پنزد الله هو پنزد انما بشک هو انما بشک پنزد الله هو هغه غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچرته کې تاسو تعلمون تاسو پیږئ ما عندکم هغه چې باندې ستاسو باندې دی ینفدو ختمیږي وما عند الله او هغه چې باندې د الله دی باقي دی ولنجزین الذین خامخا موږ به بدله ورکړو هغه کسان لا صبرو چې صبر یې کړی اجرهم اجر د هغو باحسن ما په غوره هغه باندې چې هغو یعملون عمل کړی و هغو د آیات مطلب دا دی چې الله وی خامخا موږ به بدله ورکړو هغه کسان لا چې صبر یې کړی اجر د دیو به موږ ورکو په غوره د هغه نه چې هغو چې کوم عمل کړی نو د هغه د نیکۍ عمل په عوض کې چې الله جل شانه دیو له کوم اجر ورکوي هغه اجر غوره دی من عمل صالحا هغه چا چې عمل کړی او صالحا من ذکر د نارینه نه هغه چا چې عمل کړی او صالحا د نارینه نه او انثی یا د زنانه نه وهو هغه سړی مؤمن و فلنحیینه نو خامخا موږ به ژوند ورکړو هغه لره حیاتا طیبة ژوند ښه ولنجزینهم خامخا موږ به بدله ورکړو هغو لره اجرهم اجر د هغو باحسن ما په غوره هغه باندې چې هغو یعملون عمل کوي هغو من هغه چا عمله چې عمل کړی صالح من ذکر د نارینه نه صالح عمل یې کړی د نارینه نه یا د زنانه نه او دا مؤمن دی د دې آیات نه معلومه شوه چې عمل صالح په ایمان کې داخل نه دی ځکه چې عمل صالح وی او د هغه د قبلېدلو دپاره بیا یو شرط وی چې دې حال کې چې دا به مؤمن وي نو چې اعمال صالحه په ایمان کې داخل وی نو بیا وهو مؤمن په دې ځګینه کې چې دا عمل صالح په ایمان کې داخل وی نو بیا مؤمن به ویلې وی عمل صالحات ذکر نو نو خامخا به دې کې چې او مؤمن دا مؤمن وې نو دې مؤمن نه به هغه مؤمن چې عمل صالحات خارج دی ځکه چې عمل صالح خو مخکې ذکر شو عمل صالح من عمل صالحا فلنحیینه الله خامخا موږ به بدله ورکړو هغه لره حیاتا طیبة بدله ښه فلنحیینه الله خامخا موږ به ژوندی ولرو ژوند به موږ ورکړو هغه لره ژوند ښه چې چا عمل صالحه کوي الله تعالی وایي چې موږ به حیات ورکړو هغه لره حیات ښه حیات ښه څه دی چې هغه به وله موږ جنت ورکړو حیات طیبه معرفت بالله معرفت بالله به ورته حاصل شي حیات طیبه رضا بالقضا ده چې دا سړی به په قضا باندې راځي
حیات طیبہ رزق حلال لے چونگو دا رزق حلال ور حیات طیبہ قناعت و صبر دے حیات طیبہ توفیق دے دا طاعات و جدا بطاعات اللہ بدل توفیق دا طاعات ورکی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اللہ خامخا منگ ببدل ورکو اجر دا ہغو پا آسان ما پا غور حق باندے چو ہغو یعملون عمل کڑے ہغو پا اذا قرأت القرآن کلا چلولت قرآن پستعذ باللہ نو پناو غارت باللہ فا اللہ باندے من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلے شوینا انہو بے شک دا شیطان انہو بے شک شاندہ دے لیس لہو نشتے دے دے لپارا سلطان غلبہ پا آکسانو باندے چی ایمان روڑے واغو وعلا رب موفرق فل باندے یتوکلون اعتماد کا واغو انہو بے شک شاندہ دے پا اذا قرأت القرآن کل چلولیت قرآن فاستعذ باللہ نو اعوذ باللہ وایا اعوذ باللہ وایا پناو غاڑا پا اللہ باندے دا شیطان رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا وایا انما بے شک سلطان ہو غلب دا شیطان پا حق خلق باندے لا یتولون وجودوستے کے اغو دا شیطان سا والذین با خلق باندے راہم چا اغو بیہی پا وجد شیطان مشرکون شرک ان کی دی آیات تا گوری چکل تا قرآن لولے نو اعوذ باللہ ہوا قرآت مازیرہ دو معنی شوی چکل تا قرآن ولولے نو اعوذ باللہ وایا نو چه قرآن دیوائی نو رستا با اعوذ باللہ وی یو دویم دادا چه کل تا قرآن لولے نو دا قرآن دا لوستلو سا چه قرآن لولے دا دا لوستلو دا تلاوت سر با وصل بسم اللہ وی تلاوت بلک وکی جو بیا پا بسم اللہ وی حالان کے دا ہو مقصد نہ لے مقصد دا دے دا دے چے پا ازا آرتا کلا چے تا ارادہ لرے دا قرآن دا قرآن دا الوستلو ارادہ لرے نو بیا بتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوئے دا مطلب چه تا کل اراده را قرآت دا قرآن لرلا نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا بوئے دا مطلب نو دا قرآت دا قرآن دا بمخی اعوذ باللہ دا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دس الوسط لوا اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم دا اللہ صفت سمیع راوڑے رسول اللہ علیہ السلام آقا ہوئے چھے دس وایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذکر چھے پا قرآن کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دارا البتہ اعوذ باللہ سمیع من الشیطان دام ویل جائز دی ذکر چھے آیات دا براعت دا حضرت اشرف صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاکے چھے کل دا براعت آیاتنا نازل شو نو آغا دس قرآن ویلیو نبی علیہ السلام بیا دس ویلیو چھے آغا آیاتنا تلاوت کرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا ویل. والذین اغا خلقهم چاو به په سبب د شیطان شرک انکی دی به کې بعد پار د سببیت. و اذا بدلنا کله چې موږ بدل کو آیاتن آیات مکان آیاتن په مکان د آیات د یو آیات په ځای باندې بل راوړو. والله تعالی اعلم پیجنی ډیر هغه یو نزلو چې الله تعالی نازلوي. قالوا ویل به کافرانو انما بشک انت ته چې نبی مفتر ابترا تړونکې بل اکثر د خلکو نه لا یعلمون نبی یغو. و اذا بدلنا کله چې موږ بدل کو آیات په مکان د آیات د یو آیات په ځای باندې کله موږ بل آیات راوړو. په قرآن کې به کله نسخ راغی یو حکم به درې شو بل به راغی. نو دې کافرانو به دا ویل چې انما انت مفتر ته ابترا تړونکی د خپل طرف نه دا ته ویونکی الله پې رد کوي. قل ته ورته وایه نزله نازل کړی دی د قرآن لره روح القدس روح پاکې نازل کړی دی من ربک د رب ستانه بالحق په هغه څه لیثبت الذین آمنوا چې ثابت قدمي کې الله تعالی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی او دا قرآن هدایت دی او زیری دی للمسلمین دپاره د مسلمانانو. روح القدس نه مراد جبرائیل علیه السلام دی. هغه دا قرآن نازل کړی دی د رب نه. ولقد نعلم او خامخا پته کې سره نه منګه نعلمو پیژنو انهم بشک دا کافران یقولون وای دا کافران انما بشک یعلمه تعلیم ورکړی دی د دې قرآن نبی ته بشر لسان الذي جبد هغه سړي یلحدون الیه چې مایل یې هغو دې ته اعجمي ده وهذا او دا قرآن لسان دی جبل لغت عربي مبین واضحه. رسول علیه السلام بعض کسانو جبر نومیو یسارو چې دا جبر د عامر بن حضرمی د هغه غلامو یا عایشو یا یعیشو چې دا آزاد کرده غلام د حوید بن عبدالله بن عزاو رسول علیه السلام بار آتر دیو سبا کیناست او دغه خو عجمی غلامانو دا د نینوان راغلیو عربی جبه نوا رسول علیه السلام بجر دیو سورغه کیناسته بورسا نو مشرکینو دا ویل چې دا قرآن دی ته دغه کسانو دیو ورخول الله به مشرکانو باندې رد کوي چې کم سړی ته چې دیو جبه مایل لا هغه چېرې دا ورته د ورخولی خو عجمي دی او دا قرآن خو لسان عربي دی واضح. نو هغه کم کسان چې تاسو وایي چې دا قرآن ورته هغه ورخولی خو په خپله په عربۍ پسې باندې نه پوهېږي. نو لحاظه دا د دې مشرکینو ابترا ده. ان الذین بشکا خلق لا یؤمنون بآیات الله چې ایمان نه راوړي هغو په آیاتونو د الله الله لا یهدیهم الله هدایت نه کوي هغو ته الله او د هغو لپاره عذاب دی علیم دردناک. ان الذین چې ایمان نه راوړي
په آیاتونو د الله ایمان نه راوړي نو د هغو دپاره لا یهدیهم الله هدایت هغو ته نه کوي الله هغو ته سیده لار نه ښیي او د هغو لپاره عذاب دی درناک عذاب دی د هغو لپاره انما بشک یبتر الکذب جوړی الکذب دروغ هغه کسان چې ایمان نه راوړي هغو په آیاتونو د الله و اولئک دغه خلک هم هغو الکاذبون دروغ ویونکي دي چې د آیاتونو د الله باندې ایمان رانه وړي دي دروغ وایي من کفر بالله هغه چا چې کفر وکړو کفر کړی بالله په الله باندې من بعد ایمانه وروسته د ایمان د هغه نه من هغه چا کفر چې کفر وکړو بالله په الله باندې من بعد ایمانه وروسته د ایمان د هغه نه ایمان یې راوړل د ایمان نه وروسته کفر وکړو نو دغه خلکو لپاره چې مرتد شو د ایمان نه وروسته نو دغه خلکو لپاره سزا سره په علیهم په هغو باندې غضب دی د طرفه د الله نه او د هغو لپاره عذاب علیم درناک دی البته هغه خلک تی مستثنا دی چې د هغو لپاره عذاب نشته الا مگر من هغه څوک وکړه چې زبردستي وکړی شوه په هغه باندې او زړه د ده مطمئن بالایمان مطمئنو په ایمان سره چې په یو چا باندې زبردستي وکړی شوه او د هغه زړه مطمئنو په ایمان سره نو د هغه لپاره دغه عذاب نشته ولكن هغه څوک شرح بالکفر چې بیرته کړله هغه په کفر سره صدرن سینې کفر ته کولاو شوې نو په دغه خلکو باندې الله وایي په علیهم په هغو باندې غضب من الله غضب دی د طرفه د الله نه ولهم او د هغو لپاره د دا کافرانو دپاره عذاب عظیم عذاب دی عظیم لوی آیات ته وګورئ په آیات کې من کفر بالله مخکې ذکر کړلی بیا یې ولکن من شرح بالکبر صدرن دا یې دوباره راوړ دا من شرح لیکن هغه څوک چې بیرته کړی دی بیرته کړی و هغه په کفر باندې سینه په کفر باندې هغه سینه کولاو کړله دا یې دوباره راوړ دا یې دوباره د دې لپاره راوړ چې په کلام کې طوالت راغلی دا من کفر بالله د دې لپاره هغه جزا چې په علیهم غضب دی هغه په مابین کې فاصله راغله اوږدوالی پکې راغی نو ځکه لکن من شرح بالکفر صدرن راوګرځاو الا مگر من هغه څوک وکړه چې زبردستي په وکړه شوه آیات مطلب دا دی چې یو سړی دی په هغه باندې اکراه وکړی شي زبردستی په هغه باندې وکړی شي او زړه د هغه مطمئن می په ایمان باندې او په دغه وخت کې دا ظاهري په زبان سره کلمه د کفر ووایي نو دغه د ده لپاره جایز ده او هر هغه سړی چې هغه په کفر باندې سینه کولاو کړه انشراح قلبي کفر ته کړله نو په هغه باندې غضب د الله نه دی او د هغو لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی دا د دې آیات مطلب دی آیات نازل شوی دی په عمار بن یاسر رضی الله تعالی مشرکینو د عمار رضی الله تعالی پلار یاسر شهید که او دای په ډېر بې دردۍ سره شهید که نو یاسر دای شهید که او دا په نرو کې اولنی شخصیت دی چې شهید شو بیا د عمار رضی الله تعالی مور امیه
مشرکانو هغه راوسته ورته ویل چېرې تا ایمان راوړلی نو تا د خلکو د وجې نه ایمان راوړلی د هغې یوه خپه په یو اس پورې وتړله بله په بل او هغې په میز باندې دغه شان د دوه ځای کړه هغه هم شهیده شو دا په زنانو کې اولنۍ شهیده ده عمار بن یاسر د چې راغی نو عمار بن یاسر کلمه د کفر وویله چې دا کلمه وویله مشرکانو پرېښو دا رسول علیه صلات وسلام ته راغی او رسول علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله ما خو داسې کار وکړو رسول علیه السلام ورته ویل چې په دغه وخت کې ستا زړه څنګه و ویل زړه زما مطمئن په ایمان سره رسول علیه السلام ورته وویل چې که چېرته هغو بیا دې کار ته راوګرځېده او په تا یې زبردستي کوله نو ته هم دې ته راوګرځه الله جل شانه دا آیات دا نازل کړ او باب الاکراه بخاری شریف کې په احادیثو کې مستقل اوږد باب دی مسیلمة الکذاب 10 صحابه کرام نیولي او مسیلمة الکذاب ما تاسو ته ویلي چې دغه د نبوت دعوه کړې وه نو یو ته ویل چې ته د محمد علیه السلام په حق کې څه وې نو هغه چا خو د رسول الله بیا ورته ویل چې ته زما په حق کې څه وې نو هغه ویرېد چېرې ما قتل کوي نو ویل چې ته هم رسولي هغه یې پرېښه ابل ته ویل چې ته د محمد علیه السلام په حق کې څه وې نو ده ورته وویل چې زه ویمه چې هغه رسول د الله دی مسیلمه ورته وویل چې زما په حق کې څه وې ورته ویل چې زه کوڼ یم نه اورم درې قیرت به خبره را وګرځوله نو هغه به چې ورته کله رسول الله علیه السلام ویل چې هغه رسول د الله دی او چې ده به ورته خپل ځان وجره کوڼ یم نه اورم لهذا مسیلمه هغه لره قتل رسول علیه السلام ته دغه دوانو خبره ورسېده نو رسول علیه السلام ویل چې هر چې اولو نو ده خو په رخصت د الله عمل وکړو د لپاره دا جایز وه چې څوک دې قتل کوي او په زبان سره کلمه د کفر او هر چې دا دویم سړی دی چې را حق ویلو باندې قایم پاتې شو نو فقط صدع بالحق د صاف صاف حق بیان کو فهنیئا له نو د ده لپاره د جنت مبارک دی لپاره یعنی جنت ذالک دا په دې وجه بانهم بشکل کافرانو استحبوا خوښول هغو الحیات الدنیا ژوند هغه ژوند چې دنیا دی په آخرت باندې وان الله بشکل الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي القوم الکافرین قوم هغه قوم الکافرین چې کافران دي الله قوم کافر ته هدایت نه کوي اولئک دغه کافران الذین خلق دی طبع الله علی قلوبهم مهر والے اللہ تعالیٰ پڑھون دا غو باندے و سمعیم و بغوکون دا غو باندے و ابصاریم و بسترگ دا غو باندے و اولائک دا خلقهم دی و الغافلون غافل دی پا ابصارو باندے سترگو باندے مهر والے اللہ طبع اللہ مهر والے نو دا دے کافرہ پا سترگو باندے دوشی ندیو پہ مهر دے چې په هغې باندې بندې دي مخامخ سني دي او په بل ځای کې راغلي و علی ابصارهم غشاوه په سترګو د دوی پردي لا جرم خامخا انهم بشک دا کافران په آخرت په آخرت کې هم دي خاسرون نقصان مندون کې دي زیانکاران دي ثم پس ان ربک بشک رب ستا للذین خلقو چا هاجروا هجرت کړه من بعد ما ورسل هغه نه پوتینو چې په فتنه کې مبتلا کړی شوي
ثم بجاهدوا جهاد کړو هغه وصبروا صبر کړو ان ربک بشک رب ستا من بعدها وروسته د دې نه لغفور خامخا عفو کوونکی دی رحیم رحم کوونکی دی یوم په هغه ورځ باندې تاتي چې رابشي الله رحیم کله دی غفور کله دی په دې ورځ یوم په هغه ورځ باندې تاتي چې رابشي کل نفس هر نفس تو جادلو چې جګړه بکوي دا نفس عن نفسها دا نفس خپلنا وتوفى كل نفس او فرب ورکړل شي هر نفس هغه عمل چې دی نفس عمل کړو وهم هغه لا یظلمون په هغه باندې با ظلم ونه کړی شي په هغه باندې تاتي چې رابشي هر نفس تو جادلو چې دا نفس به جګړه کوي د خپل نفس یو نفس به راشي چې دا نفس به جګړه کوي د خپل نفس نه ورځ د قیامت عمر رضی الله تعالی عنہ کعب احبار طویل کعب احبار خو تورات علیم چې ته موږ لره وی روا موږ ته حالت بیان کا کعب احبار ورته ویل که چرته تا ته درکړی شي یعنی په ورځ د قیامت باندې عمل د اولیاو انبیاو نو خامخا ته به کم ګڼې عمل خپل داسې سخته ورځ ده کعب احبار ورته وایي چې ای امیر المؤمنین بېشکه جهنم دا به په ورځ د قیامت باندې په یو موقع کې وخوټ کی جهنم په دغه وخت کې باندې یو فرشته مقربی نه به نبی مرسلی مگر دا به په زنګانانو خپلو باندې پرېوځي حتی چې ابراهیم علیه السلام دا به په زنګانانو خپلو باندې راښکته شوی او دا به وایي چې رب نفسي نفسي ای رب زما نفس خلاص کړې زما نفس خلاص زه سوال وکړم ستا نه نن ورځې مګر دا نفس کړو داسې ورځ د قیامت داسې سخته ورځ کعب احبار عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې د همیشه لپاره به جګړې حتی چې د جګړې په ورځ د قیامت باندې به جګړې خلک به جګړې کوي یو بل نه مطالبه کوي چا باندې چې حق وي هغه به د ده نه دا جګړې وي حق مطالبې وي حتی چې دې ته به خبره ورسي چې روح او جسد به جګړه کوي د انسان روح به دا وایي چې الله زما دپاره لاسونه نه و چې ما په دې حمله کړې وي نه زما دپاره خپې وې چې زه په دې باندې تللی وي روح به وایي نه زما دپاره سترګې وې چې ما په دې باندې لیدل حتی چې الله تعالی تا ما لره په دې جسد کې داخل کړه نو الله تعالی دا روح به وایي چې ته په دې جسد باندې قسمه قسم عذابونه په دې باندې راولي جسد به وایي چې زه خو لرګی وم نو په ما دپاره لاس چې ما حمله کړې وې په دې نه زما دپاره او نه زما دپاره زه وګونه و چې ما په دې باندې اورېدلي وې نه سترګې وې چې ما په دې باندې لیدلي وې نه زما دپاره ژبه وه چې روح نه وی نو زه خو جسد وم په ما کې ژبه نه وه چې ما په دې باندې نطق کړی وې او نه زما د سترګو چې لیدل کړلي دا په دې روح باندې زه چې تلی یم دا په دې روح په وجه باندې تلی یم
د مخ پیج تللی په دې روح په وجه ای الله روح العذاب ورکې ما د دې نه وساتې الله تعالی به دې دواړو ته وایي چې ستاسو دواړو دپاره ای روح او جسد عذاب دی د دواړو دپاره عذاب ورځ د قیامت داسې سخته ورځ ده وضرب الله مثلا بیان کړل الله تعالی مثلا مثال قريه یو کله ده کانه چې و دا کله امنه خاوند امن مطمئنه مطمئن یاتیها راتله بلې کلی تا رزقها رزق ده رغدن براخه من کل مکان دار مکاننا په کفرت نو کفر کړو د کلی به انعم الله په نعمتونو د الله سره کفر کړو فأذاقها نو ورسکولیو دغه کلی ته الله تعالی لباس الجوع لباس ده لګي والخوف او د یری بما كانوا يصنعون په سبب د هغه باندې چې هغه يصنعون کولغو الله جل شانو په دې کې نه کیو کلی مثال ذکر کوي چې مکه او مدینه وا یا مدینه ده دیو ته رزق پر اخر الله چې کله کفر وکړو الله به جوع او لګو خوف راوستو ولې به جوع او خوف الله راوستو نبی علیه السلام د کله لپاره به دعای کړو نبی علیه السلام اللهم الا اشدد وطأتك على مزور الا تخلق عذاب خپل په موزور باندې او وګرځي په دې باندې سنین کلونه په شان د کلونه د یوسف قات پیراو ولقد جاء او موخاماخه په دقیق سره غلی د خلکو ته رسول منهم داغونه دا رسول لري خلکو لري منهم د دیو د جنس نه فکذبوا نو د خلکو دروژن کړو هغه رسول لره فاخذهم العذاب ونولوا هغه العذاب وهم هغه ظالمون ظالمان دي فکولوا نخري تاسو مما داغنا رزقكم الله چې رزق درکړو تاسو ته الله تعالی خوري حلالا حلال طيبا پاک واشکروا نعمت الله شکر وباسئ تاسو د نعمت د الله ان کنتم کجرت تاسو خاص الله لرا تعبدون تاسو عبادت کوئ که خاص د الله عبادت کوئ نو حلال طيب فرای انما بشک حرم علیکم المیتۃ حرام کړل الله تعالی په تاسو باندې المیتۃ مرداره والدم اینا ولعم الخنزیر او غوښه د خنزیر الله حرام کړل وما او هغه اوهل چې ذبح کړی شوی لغیر الله په غیر د الله نه په دې باندې فمن استر پس هغه څوک استر چې بېتابه هغه غیر باغن په غیر د باغن طالب د لذت نه طلب کوي ولا عاد او نه تجاوز کوونکی د حد نه نو بېشک الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربان دی او دا محرمات باندې موږ بحث کړلی اوس نوی آیات نه چراغ البته خنزیر غوښه ویله موږ په دې بحث کړلی چې د خنزیر هر شی حرام دی نجس العین الله جل شانو چې د یو شي نه سړی منع کړی چې دا حرام دی په هغې کې یو حکمت پکې فایده پکې موږ په هغه باندې نه پیو دې خنزیر ته ته اوس وګوره دا خنزیر داسې چې یو خنزیر پرس کرا ولګېد او د خنزیر سه جبتي کوله نو که په دغه ځای کې بل خنزیر چرته و نو دا داسې بې غیرته حیوان دی چې دا بل خنزیر هغه به راشي نو د خنزیر په دې سر باندې به زور کړي دا د دې لپاره چې د دې خنزیر شرمګاه د خنزیر ته مخامخ شي او دا ورسره جبتي وکړي داسې قبیح څاروی دی دا خنزیر د دې وجه نه چې د خنزیر غوښه خوري نو په هغه کې هغه صفت راشي هغه غیرت هغه د ده د زړه نه وځي ځکه الله حرام کړی ولا تقولوا تاسو مه وایئ لما هغه ته هغه څه ته تصفو السنتکم چې بیانوي ژبې ستاسو الکذب دروغ
چې هذا دا حلال حلال دی وهذا دا حرام حرام دی لتبتروا د دې لپاره تاسو ابترا وتړئ په الله باندې الکذب د دروغ الکذب د دروغ ان الذين بشکه خلق یفترون علی الله الکذب چې تړي هغه په الله باندې دروغ لا یفلحون برین ممیاو دا په کافرو دا هغه په هغه قبیح عمل باندې رد دی چې کافرو به دروغ ویل د خپل طرف نه به یو شی حرام او چې دا حلال دی او دا حرام الله وجه دا کار مه کوئ لہذا چې د خپل طرف یو شی حلال حرام مه کوئ حلال او حرام چې کوي نو هغه به نس موجودي هله به حلال او حرام ابو نضره وایي لم ازل اخاف الفتیا مستمعت آیات النحل الى یوم هذا چې همیشه لپاره دا و چې زه د فتوی نه ځان ساتم کله مې چې آیات د سورت النحل واورېد دا آیات د دې وخته پورې زه د فتوی نه ځان ساتم ځکه چې فتوا چې ورغله دا و چې دا حلال او حرام دی نو دا و داسې نه چې زه په دې کې زه خطا شم امام مالک بد ګاڼه چې یو سړی و چې دا حلال یا دا حرام دی په مسایل اجتهادیو کې بلکې دا به په هغه مسله کې وایي چې حلال او حرام چې کله په دې کې نص موجود وي او په مسایل اجتهادیه کې به دا وایي چې دا مکروه دی لا بأس به داسې الفاظ متاع د کافرانو دپاره دا نفع لګه او د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک وعلى الذين بقى خلق باندې هادو چې یهودیانو حرام کړو موږ ما هغه قصصنا علیک چې موږ بیان کړل به تا باندې من قبل مخکې چې هغه هر نوک والا شی کل ذی ظفر هغه بیان شوی دا په هغو باندې حرام وما ظلمناهم الله من ظلم نو کړی په هغو باندې لکن هغو په نفسونو خپلو باندې یظلمون ظلم کاوه ثم پس ان ربک بشک رب ستا الذین خلقوا در عملوا السوء چې عمل کړی هغه سوء د بدۍ بجهالت بنا پوهې سره بیا توبه ایستلی و من بعد ذلک د ورسته دغه نه او عمل صالح کړو ان ربک بشک رب ستا من بعد ورسته دغه نه لغفور خامخا فکونکی دی رحیم مهربانه دی بشک رب ستا کسان لعملوا السوء چې عمل کوي د بدۍ په جهالت سره عمل کوي بیا توبه ایستلی ورسته دغه نه او عمل صالح کړی ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام کانو امتا مقتدا قانتا لله پرمن بردارا لله الله لرا حنیف آباد الگه چه مایلیو دا ادیانو باطنونا ولم یکون وغا من المشرکین دا مشرکان نا کانو ابراهیم امتا امت سمطلب یعنی د امت سره چې څومره خیر ورسی د یو لوی امت سره دومره خیر یوازې د ابراهیم علیه السلام سره دا مطلب یا د امت معنا دا ده چې او ابراهیم امتن امتو یعنی په حق باندې حق یې قبض کړی په حق باندې قایم و د باطل ادیان نه دا مایلو شاکران شکر ایستون کې ول انعمه نعمتونو د الله لرا د الله د نعمتونو شکر ایستون کې اجتبعه الله ورکړو د لرا هدایت ورته کړو الی صراط دلار اغلار مستقیم چې نه غدا وآتیناه من ورکړو هغه د ابراهیم سم د دنیا کې حسنات نیکی او بشک هغه په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحان نه ثم پس اوحینا الیک من وحیلیک الله تا ته اے نبی ان اتبع جت تابعداري وکړه ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم حنیف آباد الګه چې مایل د ادیانو باطنونا ابراهیم علیه السلام مایل د او نو هغه من المشرکین د مشرکان نه ابراهیم علیه السلام د مشرکان نه
او د ملت ابراهیمي اتباع حکم راغلی بلې موږ بحث کړلی چې دا زمونږ دین د رسول الله سلام دی پر ډېرو فروعي مسایلو کې د ملت ابراهیمي سره یو شان دی او په اصولو کې خو ټول ادیان یو شانتي دي سماوي نو ځکه په اتباع د ملت ابراهیمي حکم کړلی بل مشرکانو به دا ویل چې موږ ملت ابراهیمي وو الله دا حکم وکړ چې تاسو ملت ابراهیمي باندې یئ نو د هغه اتباع وکړئ تاسو به نجات بیا مومئ ځکه چې په ملت ابراهیمي کې هم د بوتانو عبادت نو انما بشک جعل السبت وګرځولی شوی السبت هفته علی الذین په هغه خلکو باندې اختلفوا فیه چې هغوی اختلاف کړی و په دې کې وان ربک بشک رب ستا لیحکم خامخا حکم کوي په مابین د هغو کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې هغو په دې کې یختلفون اختلاف کاوه هغو ادورا طلب کتن اے نبی الى سبیل ربک لار در خپل دا بالحکمت په حکمت سره والموعظه او په وعظه هغه واز الحسنه چې خده وجادلهم او ته جګړه وکړه بعض به بعض سره د خلکو سره بالتي په هغه طریقه هي چې دا احسن او غوره ده ان ربک بشک رب ستا هو دا رب اعلم ډېر عالم دی بمن په هغه چا باندې ضل عن سبیله چې ګمراه د لار د الله نه او الله تعالی عالم دی بالمهتدین په هدایت موندونکو باندې وان عاقبتم کچرت تاسو انتقام اخلی فعاقبو نو تاسو سزا ورکئ انتقام واخلئ بمثل ما په مثل هغه باندې عوقبتم چې تاسو لا سزا درکړی شوې وه په دې باندې ولئن صبرتم او خامخا که چېرته تاسو صبر کوئ نو لهو خامخا دا صبر خیر غوره دی للصابرین دپاره د صابرانو وإن عاقبتم جمهور اتفاق کړی دی چې دا آیات مدني دی واقع د دې آیات دارا چې کله مشرکان د احد د قتل نه وګرځېده جنگ احد نه وګرځېده نو رسول علیه الصلاة والسلام هم را وګرځېد نو رسول علیه السلام یو منظر ولد چې هغه منظر دا غمجن که رسول علیه السلام حمزه رضی الله تعالی عنہ ولد چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ ګیره د هغه ګېډه شلولی شوې وه کلیجې ته راویستلی شوې وه پوزه د هغه پرې کړی شوې وه غوږونه د هغه پرې کړی شوي وو دا منظر رسول الله علیه السلام نو رسول علیه السلام وفرمایل که چېرته زنانه غمجن کېدی نه یا دا سنت نه جوړېدی زما نه وروسته نو ما به دې حمزه لره پرېښی وې حتی چې الله تعالی به دا د ګېډو د درندګانو او د مرغانو نه الله تعالی په ورځ د قیامت دا راایستلی بیا رسول علیه السلام وفرمایل چې زه به مسلکم په ځای د ده باندې اویا سړي د ده په ځای باندې به زه اویا سړي مسلکم بیا یې څادر راوغوښتو چې دفن یې او د هغه مخ به یې پې پټاو نو خپې به یې ښکاره کېدې که خپې به یې پې پټولې مخ به یې ښکاره کېده
بهر حال رسول الله علیه السلام د هغه مخ په دغه باندې پټ کړ. بیا یې هغه راواغست، هغه مخې ته کېښو، په هغه باندې جنازه کوله. رسول علیه السلام په هغه باندې 10 تکبیرونه وویل. الله جل شانو دا آیات نازل کړ. او د حیات مطلب دا دی چې تاسو انتقام اخلئ، نو په مثل د هغه انتقام چې څنګه کار کافر کړلی داسې تاسو کوئ. د یو تن په ځای باندې اویا مسله کول او اویا قتل کول نشته. او که صبر وکړئ نو دا صبر ډېر اوچت مقام دی. که صبر وکړئ نو صبر ډېر ښه دی. دا آیات نازل شو. د دې آیات نه معلومه دا شوه چې یو په دې کې لفظ د مثل راغلی، نو په امورو کې مثلیت معتبر دی چې چا د باندې څومره تعدا ظلم کړی و د حق موافق انتقام به اخلي یا به عفو کې زیاتی به نه کړي. لفظ د مثل راغلی دی. مثل په 2 قسمه دی، یو مثل سوری دی، بل مثل معنوي دی. مثل معنوي ته قیامت وایي، نو مثل سوری او معنوي د دې نه معلوم شو. یو دویم د دې واقع نه معلومه شوه چې رسول علیه السلام په شهداو باندې جنازه کړله. نو لہذا چې شهیدو هم په هغه باندې به جنازه کې، دا جنازه کول په واجب دی په شهید. امام شافعي ذکر کوي چې په شهید باندې جنازه نشته. بل د او بیا د رسول علیه السلام د حمزه لاش به پروت و، د هغه خوا ته به نور 10 جنازې راوړي، هغه به یې ښودې. رسول علیه السلام به په هغو باندې جنازې کولې، هغه به اوچتې کېدې او حمزه رضی الله تعالی دا به پروت. نو د دې نه اثبات د جنازو په شهید باندې ثابت شي. دا اوس بعض علما نو ها ذکر کړل چې وین عاقبتم دا آیات مکی دي، ځکه چې په مخکینی آیات کې دا چې ادعو را طلب کال سبیل در خپل ته په حکمت باندې په حکمت سره طلب کوه. ته دین دعوت چاله ورکې په حکمت سره طلب کې، خدا بعض اوقات مبذي کېږي مجادلې ته، جګړې ته. نو چې کله مبذي کېږي جګړې ته مو، نو لہذا د په دې کې به بیا د انتقام اخلي، نو هغه به په مثل باندې اخلي، زیاتې به نه کوي یا به صبر کوي. واصبر صبر کوا وما صبرک نه صبر ستا الا بالله مگر په الله باندې له، ولا تحزن علیهم او ته غمجن کېږه په هغو باندې، په دې شهداو باندې. ولا تکو ته مګه غپې زویخن بتانګای کې مما دغه نه یمکرون چې تدبیر کوي هغو. ولا تعز ته غمجن کېږه په دې باندې، غمجن کېږه په هغو شهدا دي. شهدا خو ډېر لوی مقام دی. ان الله بشک الله تعالی مع الذین صدقوا کسان سره ده اتقوا چې تقوا اختیار کړي او هغه یریدلی هغه. والذین بشک الله تعالی ده کسان سره ده هم دی محسنون احسان کوونکي دي. د متقینو سمه راوړی دی چې بشک الله د متقینو سمه دی. ان الله مع الذین صدقوا کسان دي تقوا اختیار کړي. او بشک الله تعالی دها کسانو سمعی دی مرګره دی چې هم هغو محسنون احسان کوي، چې احسان کو چا کو نیکی کوله. لہذا الله د هغو سره معی دی، نو چې الله ورسره معی نیز متصل ورسره، نو څوک په دې باندې نشي غالب کېدی. الحمدلله. بس صدق الله.